د الله فضل دی 124 ممالکو کې چې کوم د ټاپ قوانین دي هغه کې دا شامل دي رائټ ټو انفارمیشن ایکټ د مشکله په توګه او بل د خوشاله خبره چې کوم سره دا مېلمانه ناست زموږ غیر ملکي جی ټي زیډ والا د دې په تعاون سره موږ د دې میتھډالوژي جوړه کړې ده هغه میتھډالوژي چې دا پیرس پیس فورم ورته وایي چې دنیا ټول قوانین اعتراضي هغې باندې نظرثاني کېږي هغې لپاره دا واحد قانون د پاکستان چې دا هلته سلیکټ شو 11 12 13 نومبر باندې هلته په دې ډسکشن کېږي او کمشنر صاحب چې دی دا به هلته ځي کېدای شي زه ورسره هم لاړ شم دا زموږ دپاره خوشقسمتۍ خبره ده چې دا دومره زبردست قانون دی چې دنیا را تسلیم کړه ځکه زه دا وایم چې دلته فاټا او پاډا دلته اکثر که تاسو وګورئ د پاډا خو نشو کولی ځکه دلته پاډا واخلو بیا هم ډېر حده پورې د پاکستان لاس چې دی دلته لاګو فاټا چې دی هغه بلکل نظر انداز دی فاټا ته به اربونو روپۍ راتلې لیکن د فاټا انفراسټرکچر جوړ نه شو یعنې 24 ارب روپۍ د هغې سالانه بجټ او په 24 ارب کې تاسو فاټا ته لاړ شئ د هغې ژوند وګورئ د هغې نو ډېر مشکلات نن د الله فضل سره 100 بلین روپۍ په فاټا ته ځي ورسره هر سړي ته دا حق حاصل دی چې هغه د هر ادارې باره کې خپل رای ورکړي زما ملګري خبر وکړه چې زموږ زیات خلک چې دي هغه دیهاتونو کې دي هغې ته مشکلات به وي هغې به څنګه دا کړي هغې ته ضرورت هم نه وي د انفارمیشن نه هغې ته کیسې دلچسپي اهلي زیاتره خلک تاسو وګورئ خو دا اویرنس پکار دی موږ اکثر سیمینارونه دا ښه ده زه د دې مشهور یم چې دوی په سوات سرینا کې دا نه ده کړې ځکه چې موږ اکثر سیمینارونه چې دي زموږ ان جی اوز دي که زموږ نور ادارې دي موږ پی سی کې 5 سټار هوټلو کې وکړو نو 5 سټار هوټلو کې هغه مخصوص ګیدرینګ دی هغه مخصوص ګیدرینګ چې هغه نه مخکې نه هغې ته پته وي چې دوی به څه وایي او موږ به څه وایو موږ ته پکار دی چې عوامو ته دا رسایي ورسوو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېره مشهوره واقعه ده چې هر کله خطبه ورکوي او یو بوتون راباسي چې دا تا چې کوم څادر راچولی دی دا موږ سره هم دا څادر ټوټه وه خو زموږ څادر چې دی هغه پوره نه شو دا ستا څنګه پوره شوی دی مال غنیمت ته چې کله تقسیم کېده نو هغه خپل زوی ته وایي چې عبدالله دې جواب ورکړه نو عبدالله جواب ورکړي چې ما خپل څادر خپل پلان ته ورکړی ځکه دا یو شو په دې نه څادر جوړ شو دا بیسیکلی دا هغه کنسپټ دی چې کوم مدني ریاست چې کوم د سماجي کوم مساواتو خبرې کېږي کوم د انصاف خبرې کېږي نو دا تاسو ته دا حق حاصل دی چې تاسو خپل د ایم پی اے نه تپوس وکړئ دا چې کوم ایم پی اګان زاړه جوړ شوي تاسو وګورئ یو ځل چې ایم پی شي نو د هغه نو څو کړه څو پورې د هغه مال پوره وي او زما یقین سره دا مونږ ټوله ده زمونږ چې څومره منتخب ممبران دي که هغه د ډسټرکټ ممبر دی که هغه د ټاون ممبر دی که هغه پکار ده چې هر سړي ته په فنګر ټپس یاد وي چې د ده مخکینی حیثیت څه اوس څه د مخکې څنګه اوس څنګه د ده سره مخکې څومره مال اوس ورسره څومره پکار ده چې په هغې باندې موږ درخواست وکړو آر ټي آی ته او خپل مقامي دغه ده چې موږ ته د دې سړي په اړه کې معلومات راکړي چې ده چې دا بنګله جوړه کړې ده او ده چې دا دومره کارخانه پکې جوړه کړه او ده چې دا دومره لږه جوړ کړو دا یې کوم ځای نه جوړ او دا باوند دی چې تاسو ته هغه انفارمیشن ته راشي دا مدیري ریاست کې همدا شی وکړه احتساب که تاسو دا آر ټي آی نظام مضبوط کړو د دې نه فایده اوچته کړه زما یقین نه دی چې موږ ته د نیم د انټي کرپشن بیا ضرورت راشي نو دې وجې نه موږ دا غواړو چې د آر ټي آی نظام چې دی دا دلته مؤثره شي او نن چې تاسو وګورئ زموږ د شانګلې سړک وګورئ ملم جبه سړک وګورئ زموږ د کالام سړک وګورئ دا هغه سړکونه دي چې دا ټیکهداران یې واخلي او بیا چې دی نه د هغې نه څوک تپوس کول واخلي نن د الله فضل سره چې کوم نن نه دا آر ټي آی نظام دلته نه فعال شو تاسو سبا نه درخواست ورکولی شئ
چې موږ د دې وکولای شو چې دا سړکونه نه شروع شي او ولې مکمل نه شو اوس پرې په دې څومره خرڅه وکړه دا پکار د چا څه پیدا موږ په قسمتي دا چې دلته ټیکران ټیکې واخلي دا درې کاله سلور کاله هغې کار نه شروع کړي اوس وګوره دا رسوي نه نو زه دا غواړم ځکه چې زه هر ځای ته رسېدی نه شم زموږ هلته ډېره پسمانده ده ډېره غلیظه ده تقریبا 77 کورونه زما شروع دي 77 کورونه خو زه خپل ټول دلته چې زموږ د شانګلې څومره خلک راغلي زه هغې ته دا ریکویسټ کوم چې سبا نه ټول خپل درخواستونه ورکړي چې دا روډونه په دې کې څونه کمیشن اخیستی دی په دې روډونو کې ټیکهدار څوک دی په دې روډونو کې څومره وخت نه دا پینډینګ پراته دي په دې روډونو کې فرض کړه تعقل شوي دي دا خراب ولې شو دا روډونه ولې دومره کمزوري جوړېږي میټیریل ولې کمزوري استعمالېږي زه به دا ریکویسټ کوم ټول ملکن ډیویژن ته چې دا تاسو شروع کړئ یعنې ستاسو انفراسټرکچر به کله هم ټیک نه شي